چلو بقدم خپ همت باندې سان بکړو قربان بجمعیت. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. خوږو کتونکو د وخت موږ د جمعیت علماء اسلام رهنما NS7 MNA حضرت مولانا سید محمد گوهر شاه صاحب سره موجود یو. مولانا صاحب تاسو ډیره مننه. لومړنی زه تاسو نه دا معلومول غواړم چې د ګیس د کمپریشر ډېر لویه مسله وه، دا تاسو څنګه حل کړه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. چې هر سیاسي سړی یا عوامي سړی دا وایي چې د قوم خدمت وکړم، په دغه جذبات چونکې زه د دوی MNA NS7 او د خلکو ما سره ډېر حقوق وابسته دي. موږ دا غواړو د خلکو خدمت وکړو، اگر چې زموږ سیاست دا اسلامي نظام راوستل او دې سره سره دا حقونه موږ ټول ختي. د ډېر وخت داسې دا قوم د ماجوکي او دې ځای خلکو ما ته فریاد کو چې موږ ګیس پایپونه شته او ګیس پکې نشته. ما په دې کې زه لاړم د اسلام آباد ته د وزیر صاحب رایې دی او زموږ نایازه په حافظ صاحب دی، هغه ډېر زیات زما هغه ملګرتیا وکړله، فورا له هغو سره بېټه وکړه. حالانکې دا تقریبا د دواړو سکولونو باندې 2 کروړه او 22 لک روپۍ دا چې نو د دې هغه اسټیمیټ دی. په هغې کې بیا چې زه یوه ورځ به تېر شو د هغو نه ما ته ډایرکټر صاحب ټلیفون وکړ چې رسوا کول شو. زه په دې کې د GM صاحب د سوی ګیس ارباب صاحب صاحب او دارنګې زموږ چارسدی سلمان صاحب او مسعود خان او دارنګې د نورو ملګرو رئیس شکریه ادا کوم، قاري شعیب صاحب او د دې علاقې د دې ملګرو چې هغه شاهد او دارنګې زموږ شکور خان MPA دې کې ما سره مرسته کړې، نور شیخ خان وغیره وغیره. نو الله تعالی را مسله ډېره لویه مسله وه ماجوکي او مخکې حل شوې ده. نن به انشاءالله العزیز د دې ځای د پرشر دا به ټیک شي او دا یوازې شیخ آباد نه دی، رضا ټول دی، دارنګې د مرچکې دی او طارق آباد د عثمان ځای، کوثر آباد، پاپړه کورونه، درد او مردان روډ دا سولې کمه مرچکې دا وغیره انشاءالله د دې ډېرې د مسله به حل شي. مولانا صاحب بعضې خلک د خپل نوم جوړولو لپاره دا خبره کوي چې د ګیس دا مسله موږ حل کړه، دې باره کې تاسو څه ویل غواړئ؟ نو دا خو زه یم چې هغې تپوس پکار دی چې دا مسله د کوم ځای نه حل شوه، تاسو څه حلې ځای خپل دا طبیعت دی چې څوک مسله حل کړي نو هغه ته کریډټ ورکول پکار دی. که هغوی حل کړي دي هغوی ته کریډټ ورکول پکار دی، ځکه دا زموږ کام دی. کله به زه مسله حل کوم دلته لویې پارټۍ لیډران شي، کله به هغوی حل کړي، موږ خوشحالي که موږ کار وکړو هم خوشحاله شو، که بلې پارټۍ مشرانو کار وکړو نو هم پرې خوشحالي وکړو. حقیقت دا دی چې د محکمونو تپوس وکړئ، تر لاهوره پورې، اسلام آباده پورې، پېښور او دارنګې چارسدی ټول به دا وایي چې دا جریایي په ملتونو جمهور اسلام په ملتونو او خاص که زمان هم اخلي نو د عربي په ملتونو باندې دا مسله حل شوې. نو زه دا نه غواړم چې په یو پردي کار باندې خپل کریډټ حاصل کړم. هر سره دا پکار دی چې کار یې نه کړی هغه کریډټ ځان ته نسبت. ډېره مننه ګوهر شاه صاحب د وخت راکولو، ډېره مننه. خوږو کتونکو د ګیس متعلقه د ګوهر شاه صاحب نه تاسو خپله دا خبرې واورېدې. اوس دې وخت کې ستاسو خوږ ورور مدثر نظر شیبي پروډکشن ټول ټیم سره اجازت غواړي. په لوی الله مسپارم، الله په امان. جنی دنجائی پر دولت یہ کلاکار وہ نرو غیرتی وہ عجیبہ کل سالار وہ